پیغمبر خپلو اصحابو سره ملګرو سره یوې صحرا باندې راغللو. ملګرو ته د کار څه دغې صحرا کې لرګي ولټوي، وچ لرګي که چېرته وي راټولې کوي. دل یا رسول الله دا صحرا د کې لرګي څه کوي؟ نه اوس یې سار شو. څه کله اوس یې سار شو چا یو یا چا دوه یا پنځه لرګي را جمع کړه، انبار د لرګیو جوړ شو. پیغمبر کریم د ورته کا څه اوس دغو لرګیو ته اور واچوه. وایي څه کله اوس هغه خو وچ لرګي و، ایرې شو، ختم شو. پیغمبر د ورته کا تاسو ته ما یو مثال درکړو. تاسو ویله چې دغې صحرا کې لرګي نشته، څه کله اوس یې سار شو څومره زیات یاد شوله. و تاسو یې خپل ځان په باره کې اندازې چې مو بیا ګناهان نه، گناهانو سے سر شوی. ایاکم والمحقرات للذنوب. د مایه چې د ګناه وړه دی، د وړو وړو نه به داسې انبار جوړېږي. پیغمبر ورته ویل چې د انبار دی. خو چې کله ګناهانو انبار جوړ شو، بیا شپې لمانځه ته چې کله پاڅېږي، بیا هیڅ یو وارې سترګو کې غټې غټې اوښکې راشي چې خدای ښه منه وکړه. هغه د سترګو کترو اثر دا دی لکه څنګه دا لرګي وسولو ایتو خدای منځ کې ګناهونه بیا داسې سیسي ختم کیږي. خو څه شرط دا دی چې موږ خو ژړا راشي. عباد الرحمن د خدای بندګانو ایوه نښه دی یبکون چې هغه شپې او سحر باندې ژړا کوي. دغه ساعت د تاثیر دی. یو جوان دی ډېره سنګینه ګناه وشوه، امیر المؤمنین ته دوکا یا امیر المؤمنین حاضر باندې چلی کړي. ورته دوکا کیدای شي غلط شوی وي، نه د وي ګناه لاړ شه. سبا بیا راغو، ورته دوکا نه مولا ګناه نشوي دی. بله ورځ بیا راغو، څلورم وارې مولا ته ورته کا څه ښه ده نه وکړه چې ځان د حد ته مجبور کړو. ویله ویلي ویله که ته لاړ وی استغفار ته کړی دا ګناه ته استغفار سره مینځلی شوه. ته ما ته ویلي خیره. خدای دومره کریم ذات دی چې کله ګناه انسان نه کېږي، دوو ملایکو دي چې تاسې اوله وریاش تاسې اوله وریاش. یعنې صرف ما سره خبرې وکړي، هغه شپې تیارو کې وکړي. موږ عیسیانو والا مذهب نه دی چې د عیسیانو کې چې ګناه وکړي ګرجې ته به ځي، بیا به کلیسا کې کوم راهب دی پاپ دی هغه ته به خپلې ګناهانې ښیي، بیا هغه ته یې څه معاف مو کړلې. زموږ مذهب کې ذلت نشته دی. هر څه د ګناه غوټه ویني چاته یا ما خپل خدای سره خبرې وکړه. که کومه ګناه د چاته وښیل هغه ګناه نه دا ګناه سخته دی چې دا ګناه درته وښیل. ګناه به چاته نه ښیي، خپل خدای ته یې وښیه. هغه نه بعد مولا ورته وکړه چې تا درې څه دي، یا اور کې سوله دی، یا تورې سره ویل، یا غره نه غورځول. ته د کوم مولا ته وکړې سخته کومه یوه دی؟ ویله اور کې سوله دی. ویله ما ته اور ولګوه چې زه دغه اور سره خپل هغه ګناه ومینځم او صفا دغه ځنا نه لاړ شم. امام اور ورته ولګولو. دلته دغه جوان وضو وکړو، 2 رکعاته لمانځه ته ودرېدلو. خو داسې دلسوز و کرب والا لمونځ یې وکړلو چې ژړا یې سترګو کې راغلله. رکوع حالت کې، سجدې حالت کې، قیام حالت کې، تکبیرة الاحرام حالت کې. خدایه دا حالت مو ته نصیب وګرځولی کړي چې خپلو ګناهانو نه مو ته ژړا راشي. ژړا راتلله وه چې کله السلام علیک ورحمت الله وبرکات اخیري جمله یې ویله، امیر المؤمنین یې وژړولو. ورته د کا جان اسمان ملایکې د وژړولې، اسمان ملایکې د وژړولې. خدای وبخښلې، حد نه معاف شولې، بیا ګناه ته لاړ نشي. پکار دی داسې خپلو ګناهانو ته وژړېږو. څومره لطف کرم دی د خدای عالم چې چا د معصومینو غوندې سترې متره کړي دي. کله نن ورځ مو عرض وکړو چې کله ګناه در باندې زوروره شوه، زهرا زوی حسین یاد کړه. کله ګناه زوروره شوه، وجود نظرین پیغمبر یاد کړه. کله ګناه زوروره شي، ورمنه زهرا یاد کړه چې زه به ویلې ګناه کوم. ایما راپورټ به هغوی ته ورسېږي، به خفه شي، به زه وژړوم. ایما یې ویلې ګناه باندې امام ژاړي.